अस्सलाम वालेकुम दाइनी तरमीम मुख्तलिफ इंकशाफात कीगी कमी چې پنځه لوټې جوړې شوې وي هغه کې ډېر خلک هغه و چې د قرآن باندې لاسي خو دی او حلف یې اغستی و چې مونږ به وفادار یو مونږ به داسې حرکت نه کوو ګیله به چانه کې هیڅ چانه نه دي دوه درې واقعات درته وایم یو مبارک زیب خرڅ شو په هر څه چې خرڅ شوی بلیک میل شوی مفادات او ترقیاتی وي کیش یې اغستی اب وروسته وخت ثابتوي خو مبارک زیب چې د باجوړ نه د ریحان زیب رو ریحان زیب یو ډېر تکړه لکو اچا شهید کو د همدردی ووټ د ریحان زیب او د عمران خان تصویر یې لګولی او هلته کې په هغې وخت کې ګلظفر له ټیکټ پارټۍ ورکړی او د تحریک انصاف الکانو جذباتي په دې فیصله ډېر تنقید کړی نه فیصله ثابته شوه چې ګلظفر د پارټۍ سره ولاړو او دا 2 نمبرو د بیکاو مالو لوټه وه نو د بیا هغه ووټ واغستو بیا یې د علي امین سره ملاقات وکړو ډیمانډ یې هغه نه ترقیاتي فنډ هم کو د عمران خان د ملاقات خواهش او نن بیا خرڅ شو او اوس مسلم لیگ نون کې حصه علي بیا پکې دا 15 کسان خو ښکاره خرڅ شوي په ډېرو کسانو باندې الزام و په زین قریشي باندې په بریګیډیر اسلم ګمن باندې چې دوی هم خرڅ شوي وو خو دوی ووټ استعمال نه کو او اوس هغوی د صفای بیانونه ورکوي خو دغه هم لوټي دي دوی چرته کېنولي او دا ولې حکومت کړې وه دوی کېنولي دوی په ایوان صدر نه یو لاره راځي پارلیمنت هاوس ته او هغه د هغه صدر صاحب سکیور لار دا بل څوک نشي استعمالي هلته صحافیان نشي تللی دوی راوستي په هغې لار باندې او کېنولي او دا یې سټپنیانې ساتلې وې سټپنیانې په دې ساتلې وې چې د مسلم لیگ نون 3 کسان او د پیپلز پارټۍ یو کس ورته شک و دوی ته چې دا 4 کسان به موږ له ووټ نه راکوي نو که چېرې دوی نه راغلي نو بیا به بریګیډیر اسلم ګمن او زین قریشي وستل او په هغوی به هم ووټ اچو اسټیبلیشمنټ په هر څه کول دا تاسو ته پته ده چې نامعلومه افراد یې کوي اغوا کوي د چا خور د چا مور د چا لور د هغه بلیک میلینګ چا بلډینګ راغورځوه یو عادل بازی د بلوچستان او د کویټې کمال لک دی دا هغه کور راوغورځو دا هغه بلډینګ راوغورځو دا کاروبار تباه کو خو هغه به زه خپله سودا نه کوم او ویلي ورته چې منسټر به شي 6 اربه روپۍ به درکو هر څه وکړو چې نه منله نو بیا ولا بلډینګ ورسره وګرځول خو هغه په اصولو ولاړو نو دا خبرې وي چې دغه نور چې کم او هغوی ته موس شوکاز نوټس جاري شو 15 خو ښکاره لوټې وي دا نورې چې صفایانو ویډیوګانې کوي دام لوټې شوي وي دوی کمپرومایز و خو د دوی ضرورت رانغی او بله پیره کو بیا ضرورت شو بیا به ووټ ورکوي بل پکې یو ډېر اهم خبره د تحریک انصاف یو سیک سینیټر دی په هغې ډېر کوشش وکړو خو هغه ورته چورلټ انکار په دې یو پوینټ کړو چې زموږ په مذهب کې بېایماني شته نه زه دا نشم کولی څومره لویه خبره ده چې سیک رهنما د خپل مذهبي اصولو پاسداري کوله او بل طرف ته مسلمانان چې په قرآن یې لاس ایښودی هغوی دوکې کولې دا د کردار یو لوی پختګي ده چې سیک رهنما وکړه او دلته مسلمانان ټول ټوس شو نو ما وی چې دا پکې ورته یو صورتحال و چې کمې لوټې جوړې شوي او کمې سټپنیانې ساتلې وي هغه هم لوټې وي او اوس پارټۍ له پکار چې دې خلاف صف ایکشن والی خدای دې کې چې د شاه محمود قریشي زوی او کوهر سي داسې لوټې چې د پارټۍ نه ختمیږي دا پارټي خرابېږي نه مضبوطیږي عمران خان چې د سینټ الیکشن کې په اول ځل 20 کسه په KPK کې MP ویستل خلکو یې پارټي ختمه شوه هغه بله پیره په باري اکثریت سره وګټله بیا چې په پنجاب کې حمزه له کم کسانو ووټ ورکړو آی ټول ویستل هغه سیټونه هم بیا تحریک انصاف وګټل اوس هم چې کم بیا ډېر خلک په 9 مۍ کې وتښتېدل هغه هم ختم شو دا کم چې اوس پاتې کېږي دا سونه پاتې کېږي نو دا شته کسان چې اوس چا دوکه کړي دا هم ټول ایستل پکار دي کچره پارټۍ کې اړو پکار نه ده او دا هرې پارټۍ له پکار دی خو د نورو پارټیانو کو اصولي اله معذرت کوم ویډیو مو خوښ شوه کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته